بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ خپل ډیجیټل ګرانو کتونکو. بایکی والا زندگی څنګه تیری بایکار چې کوم موټر سایکل چلای سوارلې کوي 80 روپے 100 روپے 80 روپے دغه د دې مزدوري وی چې د یو تن نه اخلي او خپل واړه بچي خپل مور پلار خپل رونه خويندې په ساتي. نن به مون دی بایکی والا سره خبره کوو چې د دې ژوند څنګه تیریږي. آیا د دې په سره 200 1200 باندې گزاره کیږي؟ میچنیکیټ په حدودو کې سربن په حدودو کې فقیر آباد داسې ډېر ځایونو کې کیسونه وشول چې دی بایکي مزدور کار والا نه موټر سایکل هم واخلي رزنان یې مړم کی او موټر سایکل هم تی بوزي. د دې تفصیلي خبرې چې څومره تاسو سره شیر کوو. السلام علیکم رور. وعلیکم سلام. بایکی چلے بایکی چلو خپل مزدوري او ژوند کې څه کار به کولو د دې روزګار نه مخکې؟ د دې نه مخکې ما اسلام آباد منډۍ کې لوډینګ کار کولو دا سیوان او انګور به راتلو دا د اوس بارډر تورخم بارډر بند شوی د هغې د وجې بس دلته راغلی یم بایکی چلو کار روزګار نشته دی به دې ته اوس دې کې څه ګزاره ستا کېږي؟ دې کې ګزاره کېږي خو دا د یو د حالات هم خراب دي چې کوم ځای ته موټر سایکل والا بوځي مړی کي او موټر سایکل هم ترې والي. پرون په دغه کې د فقیر آباد تاڼه څه ده دې سره هم یو موټر سایکل اخیستی دی خو هلک یې مړ کړی دی. داسې زموږ یو بل ملګری دی سربن کې ما ته وګوره هلته د موټر سایکل اخیستی ښې هم د پیسې هم ترې اخیستې داسې راپرېښی دی. د دې د وجې اوس موږ هم یارېږو یو بل حدیث هم شوی ده میچنۍ کې میچنیکیټ په حدودو کې هلته هم ما ته وګوره هلک یې مړ کړی دی. دا دی اوس موږ پخپله هم یارېږو. هلته مزدوري بنده شوه بارډر بند شو دلته چې اوس دا دې ته راووتو دلته هم حالات خراب دي اوس یارېږو چا سره هم نشو. د کور یو ذمہوار فرد دی هغه د مزدوري خپله کوي خپله مزدوري کوي او هغې کې ما ته وګوره مسلې راوځي پوه شو. اوس بارډر و هغه هم بند شو اوس دا بایکي ته راووتو دې کې مو ظلم زیاتی شروع دی چې کوم ځای ته یې بوځي موټر سایکل هم ترې والي ښې هم وایي اوس یې پرې ورسېږي مړ هم کړي. یو ذمہوار سړی چې کله د کور نه مزدورۍ دپاره راوځي ماښام بیا د هغه جنازه کور ته ننوځي دا هم هغو ډېره سخته ده. خو دا بس موږ هم ذکر اسکار باندې راوځو چې کله موټر سایکل ته راخېږو ما ته یاد کوڅیان یم او ذکر اسکار هم کو یارېږو. اوس انسان په تندي خو یې نه دي لیکلي چې بوځي ما ته وګوره هلته یې والټه کول هم ورسره وکړي. سربند کې زموږ یو ملګری و ما ته یې بله ورځ وویله او زه یې بوتلم دننه علاقې ته یې بوتلم ویم والمه پیسې هم رانه واخېستلې بیا راله لته راکړه او تماچه یې راله په سر کې اوس شاته مه ګوره شا به ځه. او چې کله ما ته وګوره داسې بایکي والا راوځي او بیا کور ته مړ راوړي دا خو ډېر افسوس خبره ده. په دې باندې پولیس والا له پکار دي چې دې باره کې تفتیش وکړي او یو سخت دغه مطلب هر ورځ داسې یو نه داسې حادثه کیږي چې بایکي والا ووجلی شي موټر سایکل ته نه والي او هغه ته په کور کې پوره یو فیملي په انتظار وي رونه خویندې مور پلار بچي چېرې زموږ د پوره یو ځوان وتی دی او هغه به ماښام سې رونه راوړي زموږ به پې کټوۍ پخه شي روټۍ به موږ ته تیاره شي